چې کله هم تاسو د یو چا کور ته ورشئ نو هغه کور ته به ډایرک نه دننوځئ. د دې وجه څه وه چې دغه انسانان او دغه مسلمانانو په معاشره کې دغه بد امني او د فحاشي د عام نشي. اسې نه چې یو کور کې زنانه وي خپل کور کې هغه مثال په تور باندې داس یو کار کوي چې هغه د بل مسلمان مخې ته کول مناسب نه وي، لکه مثال په تور باندې ویښتان منګوزول شو، کپڑے بدلول شو، یا داسې قسمه خبرې وي چې هغه د کور فیملی سره تعلق ساتي او بهر خلک د هغې نه خبر نشي. او کله دغه انسانان په هغه کور کې بغیر د اجازت نه دن نشي نو دوی به د هغه خبرو نه خبر بشي، یا هغه چرته ویښتان منګزوي دوی ور باندې لار شو، دا بده خبره ده کنه، فحاشي دې سره پیلاویږي. نو الله رب العزت دا او فرمایل چې تاسو د ټولو نه اول چې چرته ځای اجازت بر اخلي که کور کې څه خبرې کیږي نو هغه د پرده به وکي. بیا الله پاک دویم حکم دلته الله رب العزت فرمایي چې هغه د ټول ګناهونو ذریعہ او د ټول ګناهونو شروعات چې د سنه کیږي الله رب العزت هغه بیان فرمایي. قل تورتوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام للمؤمنین دغه مؤمنانو ته یغضوا من ابصارهم چې تاسو خپل دغه نظرونه د ښکته وساتئ، ويحفظوا فروجهم او تاسو حفاظت وکئ د خپل شرمګاهونو، ذلك اسکا دا ډیر زیات پاکیزه ده ستاسو دپاره، ان الله خبیر بما یصنعون بشک الله رب العزت خبردار دی په هغه څه چې دوی کوي. د دې مطلب دا چې انسان چرته یو مثال په تور باندې چرته ګناه هم کیږي نو تا ته دا مناسب نه ده چې ته هغې ته وګوري، بلکې الله پاک فرمایي خپل نظر دا بخکته ساتي. مثال په تور باندې غیر محرم زنانه ته به نه ګوري، که یو زنانه داسې وي چې هغه پرده نه کوي نو بیا هم هغې ته کتل جایز نه دی. الله فرمایي که چرته یو زنانه پرده نه کوي بیا انسان په تا باندې دا لازم دی چې ته خپل دغه نظر دا ښکته وساتي. داسې نه چې یو زنانه بې پرده وي او ته وایې چې دې پرده نه کې ته هم ورته وګورې، نه بلکې ته به خپل دا نظر دا به ښکته ساتي. دینه پس الله فرمایي چې خپل د شرمګاهونو حفاظت بکوي، مطلب بې ځایه چرته زنا ونه کوي، بې ځایه خپل دغه نفس دا تقاضا دا چرته تاسو پوره نه کوي، بلکې الله رب العزت فرمایي د دې حفاظت به تاسو کوئ. او د دې حفاظت دپاره مخکې هم بیان راځي، الله فرمایي چې د انسان د نفس په دغه باندې انسان باندې حق وي او دغه انسان دغه نفس خواهشات د دنیا کې داسې یو انسان هم نه وي چې هغې سره د نفس دغه خواهشات نه وي. الله فرمای دې د پاره نکاح دا بهترینه ذریعہ ده، نکاح وکي د ګناهونو نه ځان وساتي. الله فرمای اول دلته الله پاک ذکر د نظر وکړه او بیا الله پاک ورپسې ذکر د شرمګاهونو وکړه. دینه دا پته لګي چې د انسان دا نظر چې کله هم په یو بد ځای باندې ولګي یو غیر محرم باندې ولګي د دې زړه کې د ګناه اراده راشي، ابتدا د نظر نه کیږي او د دې اختتام او د دې مکملوالی هغه به زنا باندې کیږي. یو انسان د کله ځان د زنا نه بچ کول غواړي دغه انسان خپل د نظر حفاظت وکي، چې کله انسان د خپل نظر حفاظت وکي د ډیر ګناهونو نه بچ کېدلی شي. بیا الله فرمایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. ای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه زنانو ته هم وایي چې خپل دغه نظرونه د ښکته وساتي او خپل د شرمګاهونو د حفاظت وکړي، ولا یبدین زینتهن او نه ښکار کوي خپل دغه خایس الا ما ظهر مگر هغه چې څه چې ښکار کیږي منها د دینه وليضربن بخمرهن او دوی رواچ خپل دغه لوپټي علی جيوبهن په خپل دغه ګروانونو باندې ولا يبدين زینتهن او دی د نخ کار کوي خپل دغه خایس الا لبعولتهن مگر خپل خاوندانو ته. دې ځکه الله رب العزت فرمایي چې دغه زنانو ته هم پیغام ورکړي چې خپل دغه نظرونه د ښکته ساتي. او بیا روایتو کې راځي چې څنګه د یو سړي لپاره بل ښځې ته کتل ناجایز وي، هم دارنګې د یو زنانه لپاره هم بل سړي ته کتل دا هم ناجایز وي. یو ورځ حضرت ام سلمہ
رضی الله تعالی عنها او حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نو په دې ټیم کې اتفاقا یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه هغه راغی دا صحابي دا وروندو دی قتل نشو کولی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها ته حکم وکړه چې دوی پرده وکړي نو هغه فرمایل چې اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا صحابي خو وروند دي خو نشي لیدلې دینه ولې پرده وکړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې دی خو نشي لیدلې لیکن تاسو خو کتلې شي کنه هم دا څنګه چې یو سړی باندې لازم دی چې پردو خزو ته بنه ګوري هم دارنګ د غزانانو باندې هم لازم دی چې پردو سړو ته بنه ګوري د دې خبر دی خیال وساتل شي بیا الله پاک دینه مخکې دا هم بیان فرمایي چې د غزانانو باندې دا هم لازم دی چې دوی خپل د زینت خپل د ښکلا دا د نه ښکارا کوي الا یا جو دی بے پردگی نه کوي الا چت د چانه په پرده نه کوي الا لبعولتهن مگر خپل خاوندانو ته خاوند نه خزه پرده نشي کوله او آبائهن خپل پلار نه هم پرده نه کول دا جایز دی او آباء بعولتهن یا د خپل د خاوند د پلارانو نه د خاوند پلار شو داغي پلار شو غینه پرده کول نه دی لازم او ابنائهن یا د خپل زامنو نه خپل اولاد نه به پرده نه کوي او ابناء بعولتهن یا د خپل خاوند د اولاد نه به پرده نه کوي مطلب دا چې یو خو به دغه خزنه اولاد پیدا شوی دی نه به پرده نه کوي یا که دغه خاوند بل خزوی د هغه اولاد وي هغه نه هم پرده کول لازم نه دي او اخوانهن یا خپل د غرونو او بني اخوانهن او یا د خپل ورونو او بني اخواتهن یا د خوریننا او نسائهن یا خپل خزونه د خزونه مراد څه چې د مسلمان خزه د دومره قیمتي او دومره پاک وي او دومره مقام او مرتبه والا وي چې الله فرمایي دیو ته په باز دي کې او نسائهن دلیل هم مفسرین لیکي د دې مطلب دا چې دلته به هم د مسلمان خزه باندې دا لازم دي چې څنګه پردې سړی نه دی پرده کوي داسې د کافرانو د خزنه به هم پرده کوي دومره مقام بیانېږي او ما ملکت ایمانهن او د هغه وینځو نه کم چې د هغه وینځو کم چې د دې خلاصونه مالکان دي یعنی مخکې زمانه کې به وینځي وي غلامانی به هغه ذکر دي د دې تیر کال تفسیر مونږ بیان کړو او التابعین یا د هغه خادمان غیر اول الاربه چې هغه حاجت نه لري د خزو من الرجال د سړونه او الطفل یا د هغه ماشومان الذين کوم چې لم يظهروا چې خبر نوي علی عورات النساء په دغه عورت د خزو باندې د دې مطلب دا چې مخکې زمانه کې به داسې و چې د دې وینځي به وي نوکرانې به وي هغې نه به پرده نه کوي او یا د هغه خادمانو نه چې هغې ضرورت نه لري هغې یو روایت ته چې ډېر زیات عمر شوی وي هغې په د زړه کې خواهشات نه وي هغې دغه ښځو طرف ته رغبت نه کېږي ښځې طرف ته هغې میلان نه کېږي د هغه شان دي سړو نه خادمانو نه او یا هغه ماشومانو نه کوم ماشومان چې په زړه کې خواهشات نه لري زړه کې خواهش نه وي یا دارنګي هغه ماشومان چې هغه عورت د دې خزو نه خبر نه وي هغه په دا نه پیژني چې دا څه دي هغه نه پرده نه کوي وتوبوا الى الله او تاسو توبه وکړئ الله طرف ته جميعا ټول ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون د پاره د دې چې تاسو باندې د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ دغه الله رب العزت فرمایي چې ولا يضربن بأرجلهن ليعلم چې دغه زنانه دی چې کله په لار باندې روانېږي دی خپل دغه خپې دا به هم په تیزه باندې دغه ځمکه باندې نه ږدي د پاره د دې چې هغه څه ښکاره نه شي ما یخفینا من زینتهن هغه څه چې دوی د زینت نه ښکاره شي څه چې په دې باندې پټول لازم وي د دې آیت مطلب دا دی یو خدای چې کله زرانه په لار باندې زی
دی دغه خپې دا په تیزه باندې په ځمکه باندې نه ږدي ولې چې بل څوک خبر نشي او دی طرف ته د چا نظر ونه لګي او بل زنانه دې داسې کپړې نه اچوي زنانه دې داسې کالې نه اچوي چې هغه په لاره باندې ځي او د هغه کالو اوازونه بل څوک اوري داسې زیورات به نه اچوي چې هغه په لاره باندې ځي او هغې اوازونو نه بل مسلمان خبرېږي او هغې طرف ته وګوري او بیا د دې سبق نچوړ او خلاصه د دې سبق د ټول نچوړ او خلاصې نه یو 3-4 مسلې تاسو زده کړئ نمبر 1 اولنې مسله دا چې پردو زنانو ته قتل دا ناجایز دی نمبر 2 دغه زنانو د پاره هم پردو سړو ته قتل دا ناجایز دی نمبر 3 که یو زنانه پرده نه کوي نو بیا هم مسلمان د پاره دا لازم نه دی چې هغې ته ګوري بلکې چې کله یو زنانه پرده نه کوي تا باندې هم لازم دی چې تا خپل دغه نظرونه د ښکته وساتي نمبر 4 بیا الله رب العزت فرمایي چې دغه زنانه دی د خپل دغه صادرونه په خپل دغه ګیروانونو باندې دی اچوي د دې مطلب دا چې دوی به پرده کوي دغه پردو په دغه مسائل کې یو مسله زده کوي چې دوی به پرده کوي لیکن دغه پرده هغه به داسې کوي چې هغه ته یو انسان نظر وکي دغه انسان هغه خزو طرف ته میلان ونشي لکه مثال په تور باندې دا برقه اچول شو یا غټ یو صادر اچول شو دا باچوي لیکن هغه برقه چې هغه کې دا خزه خستخ کاریږي دغه خزه طرف ته د سړی میلان کیږي رغبت کیږي دا رنګ برقه اچول دا بالکل ناجایز دی لکه هغه سترګو ولا هغه برقه نه وي هغه سترګې چې پکې ښکاره وي رقاب هغه اچول یا دغه شان دی هغه 2-3 کپړونه چې جوړ وي دغه برقه دا اچول د زنانو لپاره دا بالکل ناجایز او دا حرام دی او بیا دا هم یاد ولرئ چې کم پلار خپل لور ته دغه شان دی برقه واغستله یو خو دا چې دغه برقه دی اچوي دی کې ګناه ده دغه ښځه ګناهګاریږي دویم د دې دغه پلار هم دغه ګناه کې شریک وي ځکه چې بل انسان سره ګناه کې مدد کول گویا چې ته دغه ګناه باندې راضي دغه ګناه چې ته بل مسلمان سره بل انسان سره ته په ګناه کې مدد کوي دغه ګناه کې تا ته به هم څه ملاویږي نو داسې کپړې کول خپل کور زنانو ته دینه پرهیز وکړي او بیا زمونږ معاشره کې چې مونږ وګورو الله خو مونږ ته دا فرمایي چې زنانو ته د پردې حکم ورکړي زنانو ته د پردې حکم ورکړي بل ځکه الله پیغمبر باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې وحی نازلېږي الله رب العزت فرمایي یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تخپل دغه زنانو ته هم وایا خپل بیبیانو ته او بیا خپل لوریانو ته هم وایا او بیا د مسلمانانو دغه خزو ته هم وایا چې دوی پرده کوي او زمونږ معاشره کې او د انسان د ټولو نه د تباهي سبب او د انسان د بربادي سبب هغه د ټولو نه اولنې فتنه هغه د خزو وي مخکې زمانه کې به داسې و چې کله د کافران مسلمانانو سره جهاد کوله لکه د جنگ احد په موقع باندې دا کافران چې کله مسلمانانو سره د جنگ لپاره راتلل نو دوی به ځان سره دغه ښځې به هم یو څو 10-12 ښځې به هم ځان سره کړله د پاره د دې چې دغه ښځو طرف ته مسلمانان وګوري او دیهان بدل شي د دې طرف ته رغبت وشي او موږ په دغه جنگ باندې دغه جنگ کې به موږ کامیاب شو لیکن صحابه کرام هغه ایمان هغه ډیر زیات مضبوط او هغه د ښځو نه مایل کېدل بلکې قتل به هم نه نو دا خزی راوستل او دغه خزی په دغه دنیا کې عام کول دی بازارونو ته راوستل دا د يهود او د مشرکینو کارو او نن سبا دا په مسلمانانو کې عام دی او بیا صلاح الدین ایوبی دا مخکې زمانه کې ډیر زیات یو لوی مضبوط ایمان لرونکی او فاتح تیر شوی د مسلمانانو یو لوی مجاهد هغه وایي چې تاسو کوم نسل تباه کول غواړئ تاسو کوم نسل بربادول غواړئ
او په کوم معاشره کې تاسو دغه خلکو نه بې غیرته جوړول غواړئ په دغه معاشره کې تاسو په دغه معاشره کې فحاشي عام کوي چې کله فحاشي عام شي دغه نوجوان دغه نسل دا به تباه شي چې کله نوجوان نسل تباه شي بیا خود به خود دغه مشرانو کې هم دغه اسلام مینه او دغه رغبت دین اسلام طرف ته دا خود به خود ختم شي نو چې لږ مونږ سوچ وکړو نن مسلمان فحاشي کې مبتلا شوی فحاشي کې مبتلا کېدل دا ځان له خبره ده لیکن په دې خبره باندې هم زمونږ دماغ کار نه کوي چې آیا دا کم یو انسان مونږ ته د پیغمبر تعلیمات ورکوي او کوم یو انسان مونږ ته د اسلام دعوت ورکوي د دې خبرو سوچ وکړلی شي دلته به زه خبره وکړم ډېر خلک به مانه خفه هم شي او ډېر خلک خوشحال به هم شي او بیا وروسته به ډېر خلک ماته دا به هم ووایي چې دا خبره مسجد کې کول پکار نه و دا دې ولې وکړله خو بیا له دې خبرو نه مونږ یریږو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ای عالمه که یو مسله درته معلوم وي او تا ونه کړله د قیامت په ورځ باندې به تا ته د اور لګام ورکولی به شي او بیا کم یو عالم چې حق مسله صرف د دې وجې نه وایي چې دغه عالم پسې خلک خبره وکړي دې عالم پسې خلک بد رد ووایي دې سره د خلکو تعلقات ختم شي دې سره خلک بایکاټ وکړي د دې یری نه دغه عالم خبره نه کوي د دې مثال د ړوند شیطان وي د ګونګې شیطان وي نو موږ چې دومره سبق وایو دا خو دې دپاره نه وایو که نه چې موږ نه شیطانان جوړ شي بهرحال دا هم وایم چې کوم خبره زما په چا باندې بد لګي نو دومره کوشش وکړئ خیر دی خفه کېږئ ما اورئ او که چا باندې خلک یې هغه داسې چل وکړي دا خبره واورئ او په دې باندې عمل وکړئ نن سبا چې موږ وګورو زمونږ معاشره کې کوم سیاسي کوم نظام چې دی اصل کې زمونږ دلته به تاسو یو مسله زده کوئ ښه نننی درس کې به دا یو مسله زده کوئ چې آیا دا سیاسي نظام دا څه ته ویلی شي مونږ خدا وایو چې مولیان په مسجد کې سیاسي خبرې مه کوئ صحیح ده زه هم وایم چې کوم مولا په دې موجوده دور کې چې کوم سیاست دی دا خبر په مسجد کې کوي دا ښه نه ده لیکن زه تاسو ته نن د سیاست هغه مسله وضاحت کول غواړم چې سیاست څه ته ویلی شي او دغه درس سره زموږ تعلق دی سیاست دې ته ویلی شي چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د بنی اسرائیل سیاست دا به انبیاء کرامو کوله او بیا چې کله یو پیغمبر وفات شو هغې نه پس بل یو پیغمبر دغه سیاسي دغه نظام دا به یې سنبال کړله او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه آخرنی پیغمبر یم ما نه پس بل یو پیغمبر دنیا ته راتلونکی نشته صحیح ده چې بل پیغمبر نشته بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء چې دغه علما دا د انبیاء کرامو وارثین دي مطلب چې کوم یو کار د پیغمبرو هغه به علما کرام کوي اسلامي ریاست اسلامي قانون او اسلامي سیاست دا د عالم نه علاوه بل یو عامي دپاره بالکل ناجایز او حرام دی ولی د سیاست مطلب دا وي چې د انسانانو رهنمایي کول د سیاست مطلب دا وي چې انسانانو تربیت کول د سیاست مطلب دا وي چې انسانانو ته دین لاره ښودل د سیاست مطلب دا وي چې دا خلک د ظالم خلاف ودرول او مظلوم سره ودرېدل د سیاست مطلب دا وي چې په معاشره کې امن او دغه فحاشي ختمول او امن پیغام خورول دا د سیاست مقصد وي لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دغه پیغام ورکړی و او نن سبا زمونږه بعض ملګري د سیاست په آړ کې راتلل او بیا د علما کرامو توهین کول دا بالکل د اسلام دا یو فتوا اصل کې مونږ خبر نه یو که نه ګورئ هغه کله کله مولیان وایي د الله په کارونو کې او د بجلي په تارونو کې به ګوتې نه وهئ د الله په کارونو کې او د بجلي په تارونو کې به ګوتې نه وهئ الله چې چاله څومره مقام ورکړي بس الله ورله مقام ورکړله بیا هغې کې دا سوچ او فکر مه کوه لکه حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه هغې چې کله ایمان راوړو بلال حبشي په ځمکه باندې ګرځي او هغې د خپې کشارې په عرش مولا باندې اورېدلی کېږي او بیا بلال حبشي چې هغې د خاندان پته نه لګي هغه یو غلام و تک تور د شکل او صورت نه ښایسته نه بدرنګ لیکن نن سبا چې دا ټول خلک را جمع کړي د بلال د خپو خاورې ته هم نه رسي
هغه بلال ته چې الله مقام ورکړله کافرانو به دا ووي مړه بل څوک نو چې الله دې له دومره مقام ورکړو دغه تک تور بلال الله مقام ورکړو یا چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله پاک پیغمبري ورکړله دغه لوی لوی کافرانو به وي بل څوک نو مالدار انسانان څوک نو چې الله رب العزت دغه غریب یو یتیم بچی له پیغمبري ورکړله بل یو کافر به وي چې پکار خدا او چې دا وحی په ما نازل شي چې زه سردار یم ما سره مال او دولت دی ما سره لخر دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خو لخر نشته دي ته ول الله دومره مقام ورکو نو هغه خلکو لدی وجنه د پیغمبر مخالفت وکوله نو مطلب نه دا د دې خبرو چې الله بس چاله مقام ورکي بس دا د الله کار دی چې هر چاله مقام ورکي الله رب العزت عالم له مقام ورکړي وي کله عالم ګناګار وي کله د قیامت میدان ولګي روایتو کې راځي چې کله عالم ګناګار عالم دی قیامت پر ورځ باندې به یریږي چې ما ګناهونه وکړل ما نه ګناهونه شوي دي غلطیان مې شوي دي اوس به الله ما جهنم ته لېږي په دې ټیم کې به الله دې ته حکم کوي چې عالمه دغه خلکو نه جدا شه چې کله قیامت پر ورځ باندې حساب کتاب کیږي د ټول خلکو مخامخ به کیږي چې کله ګناګار عالم سره حساب کتاب کیږي الله به د خلکو نه پردې ته بکی پرده کې به الله رب العزت د عالم سره حساب کتاب شروع کی او بیا به دې ته الله رب العزت او فرمای چې عالمه ما درته علم درکړل په دنیا کې قدر او عزت مې دل درکړو د دې ګناهونو باوجود هم سره د دې ګناهونو لار چې جنت ته لاړ شه او کله عام انسان چې مرشي د الله رحمت دی الله د ټول مسلمانان جنت ته بوزي لیکن د الله قانون دا دی چې ګناهونو سزا به ملاويږي بیا به جنت ته ځي عالم ته الله دومره مقام ورکړي چې بغیر د حساب بغیر د سزا نه الله هغه جنت ته لیږي او بیا دا هم یاد ولرئ چې زمونږ دغه سیاست کې په دغه رمضان المبارک په دغه میاشت کې کم حکمرانان چې زما په دغه ملک فحاشي خورول وي دوی سره ودرېدل او د دې سپورټ کول او د دې صفت کول دا بالکل ناجایز او حرام دي او بیا د دې تشهیر کول پرون می تاسو ته ویلو کنه پیغمبر قرآن کې الله پاک فرمایي چې لا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو د شیطان په لار باندې مزي د شیطان لار صدا شیطان لار غانه بزانه د شیطان لار فحاشي فعلول وي د شیطان لار د مشرانو ادب نه کول دا درس ور کول وي نو لہذا دغه شان د خلکو نه ځان وساتئ چې هغه په دغه معاشره کې فحاشي خوروي په دغه معاشره کې بيدینی خوروي او هغه خلکو سره ودرېږي چې هغه د دین اسلام دغه پیغام خلکو ته ورکړي د اسلام او د امن او د پردې حکم خلکو ته ورکړي نو دې ټول خبر نشوړو خلاصه سره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمای الله پاک فرمای چې تاسو خپل دغه زنانه د دوی ته د پردې حکم ورکړي نو لہذا کوم خلک چې د زنانه د کورونو وباس او بے پردګي طرف ته مایل کوي هغه خلکو نه بایکاټ وکړي هر څوک پیژني چې څوک بد دی او څوک ښه دی او څوک بد لکه ګور سره ما ته دومره سوچ کو چې آیا زما خور زما مور چې د غرورونو توزیع او غړیږي آیا دا به خوي او که بدوي ها بد به وي کنه هم دارنګ دغه مسلمانان نوجوانانو ته هم وایم چې یو انسان ګناه وکي بیا موږ ته هم نه پکار چې الته هغه غړیږي موږ هغه ویډیوګانې په دغه فیسبوک باندې شیر کو بس هغه غړیږي الله دې هغه ته هدایت وکي باقي هغه شان دي ویډیوګانې شیر کول دا هم مناسب نه وي نو دا خبره مې ځکه وکړله چې دا بیان په فیسبوک باندې شیر کیږي او یو بل مسله دا هم یاد ولرئ پرون دوه درې کسان ویلا چې تاسو دلته مولیان هر ځای کې وایي چې دغه تاسو وایي چې تصویران دا ناجایز او حرام دي او تاسو دلته د موبایل لګولې دي دا ولی نو دا مو دې لپاره لګولې دي چې ګوره مخکې زمانه کې بعد لاوډ سپیکر نه وو چې لاوډ سپیکر نو دا اذان دا आवाज نه دی دا بل لري لري پورې نه رسیدله نو جدید ټیکنالوژي راغله چې هغه د لاوډ سپیکر جوړ کړله د لاوډ سپیکر په ذریعہ باندې دا اذان आवाज ډیر لري لري پورې رسي صحیح ده نو دا اگر که ایجاد کړي انګريزو دی لیکن دا زمونږ خپل فائدې کې مونږ استعمالوو اوس چې زدلته دا درس وکم یو مسله وایم زما خو سره مقصد دا چې انسان یو مسله زده کوي په دې عمل وکي نو بس دا زمونږ د پاره د خیر سبب ګرځي نو چې کله دا ویډیو ز ریکارډ کړم دا په فیسبوک باندې مونږ شیر کو
نو ډیر خلک ګوري یو انسان یو مسلمان په یو مسله زده کی اجر به ملاویږي صحیح ده او چې زدل اوس خبرې کوم کنه دا بازار کې چې کوم دکانداران دي کوم ملګری دي هغه دینه خبرې نه چې زه سوایم چې دا ویډیو زه مسلمان ته شیر کما هغه به التواوري هغه ته به څه فائدہ ملاوي شي باقي تصویر وستل دا بالکل ناجایز دی بغیر د ضرورت نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون د ټولو نه سخترین عذاب کې په قیامت پر ورځ باندې هغه خلک مبتلا وي څوک چې دغه تصویرانو باسي نو بے ضرورت تصویران وستل دا بالکل ناجایز دی او دا سی ویډیو کول چې یو بل مسلمان ته خیر خواره شي او دا مونږ دې لپاره کوو الله دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي په دې خبرو باندې د ټول درس خلاصو نچوړ څه چې خپل ځانونو ته د پردې حکم ورکړي بے حیايي ختم کړي او په دغه معاشره کې چې کله بے حیايي خواره شي یو طرف ته تاسو اینه چې دلته زنانه ده بے حیا ده هغه بدامني خوروي بیا ما او ته دانه دي پکار چې ما او ته هغه ته وګورو بلکې ما او ته خپل ځان کنټرول کو صحیح ده دا د ټول درس خلاصو نچوړ الله دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي امين الحمد لله رب العالمين